الله وبرکاته. قدرمن اوریدونکو، تاسو پته ای چې څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د خرا غوښې هغه خرڅېدې، بیا به دا خبر راغی چې یاره د هغې نه خو سپلای نیم شودي. ما چې د پرون نه دا غوښه خوړله که نه، نو اوس مې په دې کې او په دې خېټه کې د ده نه راته آوازونه شروع شوي، چغې شروع شوي دي، شا به وایي پیټې وړه، شا به وایي پیټې وړه. اوس حیران شوی یم چې اوس څه وکړم، ځکه چې ګدګداهټ کوم چله محسوسېږي که نه. نو خدای هم تباه و برباد که. موږ دلته تنکۍ غوښې ونه خوړلې، هغه چې خورو هغه هم په یاره خورو، موږ وایي چې چېرته د بل څه شي غوښه نه وي. او هغه چې کومه رایه ورسره باندې د خورو غوښې خوړلې دي، اوس مې هر وخت چې کومه رایه چې ښه غټ پیټ هغې ته مې ډک کېږي، دا پیټ یې مې ویوړی، چې غټ پیټ هغې ته مې ډک کېږي دا مې ویوړی، چې په لار باندې چې د بلاکو د خښتو دغه وینم که نه، دلی وینم، بس ځین چې په شا کړه یو 1500 بلاک، یو 1500 یا اتیا خښتې مې ویوړی. عجیبه غونته حالات دي، پته نه لګي. معده مې چغې وایي، خېټه مې چغې وایي، ملا خو مې ناشنا شتل شروع کړی دی، اورې برګې که برګې که. اوس خدای دې رحم وکړي، د مسلې نه پیدا نه شي. تاسو ته وایم ګورئ احتیاط کوئ، چې بیا زما هم چل داسې شروع شي. او که چا هم په استعمال کې غوښه خوړلي، زما پرون یو څو ملګري تللي مسافر اسلام آباد ته، هغو هم غوښه خوړله، نو هغو ته وایه ګورې هغه خو پوره نیم کیلو خر خوړلی دی، ما خو چې لږه خوړله، خو هغو نیم کیلو شی خوړلی دی، پوره نیم و. ځکه چې نو خدای دې ورته خیر کړي چې د هغو به څه او څه حالات دی، د هغو نه به واورو، بیا به ستاسو شریک کړو، د هغې پورې زموږ څه لوی الله په امان.